پاک کې دا تعبیر کوي د مجاهدینو په حق کې دا تعبیر کوي دا تعبیر د غرب دی دا تعبیر د کافرانو دی کافران نن هغه ځایو ته متوجي دي د کوم ځایو څخه چې دی خطر احساسي دی خطر یوازې د مدارسو څخه خطر احساسي ما خدا دې تویل دي نن په دنیا کې د دوی ډلې دي دغه د دین په لاس کې نیولې دي دین راپورته کړی دي یو د مجاهدین دي او یو د مدارسو طالبان دي د مدارسو علماء کرام دي دغه د دین راپورته کړی دي نن دنیا هم د دغه په ضد کې روانه ده نن د دغه په دشمنی کې روانه ده ما خدای ته ویل مال دغه ځای د یو مسلمان ز کمال بولم چې کافر یو دشمنی الحمدلله چې کافر زموږ دشمن دی موږ د کافر دشمنان یو الحمدلله چې دا مجاهدین د کافرانو دشمنان مال په دې مجاهدینو کې چې هر څه عیبونه وي عیبونه ټول په دې باندې پټ دي چې دی د کافر دشمنان د غرب دشمنان دي د غرب د اخلاق دشمنان دي د غرب د عقیده دشمنان دي د روس د عقیده دشمنان دي د روس د اخلاق دشمنان دي دا بالکل مسلمانان دي حق مسلمانان دي دغه قدر پر مسلمانانو باندې فرض دی واجب دی او دا اصل خلق دا غیرتمن خلق دي د دې پر غیرت باندې دي افرین وي د دې پر غیرت دي شاباس وي دا د دې غیرت چې نن زموږ پر سر باندې پټکې تړلې دي دا د دې غیرت چې نن موږ په اعلانیه باندې د اسلام په نامه فخر کوو دا نن د دې غیرت چې موږ په اعلانیه باندې د کافر د غربي امریکای په خلاف باندې خبرې کوو د دې د بچانو په خلاف باندې خبرې کوو د دې د مزدورانو په خلاف باندې خبرې کوو دا د دې غیرت ابد رضی مولا راتول وزما وکلی ته دغه یو وربکې دي که خربکې راوړو نه ده په دې مسجد کې یې دی نو زه چرالم دا څه کوي وزه باسه دار بکې دا بدل تزما په مسجد کې نه غسل سره نه پاتیاسته نه یو شي هغه په هغه ځای سويستي بیا دغه مولا راتول او دغه اندازې راوښو چې دغه اندازې څخه دغه اربکې پلار ماته پر ګوندو باندې رالي پننوات چې مولوی صاحب معافي وکړه نن د مولوی عزت نن د